رزق د پراخی د پاره چې دې سړي باندې به غربت نه راځي چې کم بنده درود شریف وي کنې شوروی کوي درود شریف وایي غربت به نه راځي انشاءالله همیشه به دې مالدار بل علماء هغه لیکلي دي وایي چې کم سړی حجونه او عمرې سیوا کوي دی به نه غریب کیږي مونږ خو وایو چې که حج او عمرې لزم جو ټولې پیسې به په دې ولګي نو بیا به څه کوو چې کم سړی حجونه او عمرې ډیر کوي دی به نه غریب کیږي یا لیکلي په ده به الله مالداري راولي دی به الله نور مالداري چې حج له ډیر ځي او عمرو له ډیر ځي دی به الله نور مالداري او نور مالداري به پې الله راولي بله وجه یې لیکلې ده سبب یې لیکلی دی د رزق د پراخۍ دپاره چې وی کله سړی په درستخوان ناست یو ډوډۍ خوري او په دې درستخوان باندې دا واړه واړه بوچړي پاتې شي چې دا دی رالی او دا خوري یو به دی الله غریب کوي نه او بل به د ده حافظه مضبوطوي د ده نه به ییر نه راځي نن سبا زنانو ته څومره د ییرو مسله ده ییر دی رانه ییر شو رانه چې دقه د درستخوان د بوچړي رالی او خوري یو بی الله غریب کوي نه او بل بی الله حافظه مضبوطه کی د دې سړي حافظه به مضبوطه وي د نه به ییر نه راځي چې دغه بوچړي خوري چې کم په دې درستخوان باندې پاتې کیږي او دی به نه غریب کیږي نن سبا د غربت غټه وجه چې ده هغه د رزق بې قدري ده بوچړي خواړه څه کوي چې لوښو کې به ډوډۍ پاتې شي او هغه به په ناوګو کې په لارو کې بهیږي په هغې ناوګو کې چې هغې کې به د پلشونو او د غسلخانو اوبه بهیږي او د هر کور نه چې اوبه را بهیږي په نالو کې پکې چاول را رواني د وروج د ډوډو هغه بوچړي پکې را روان وي په دې پسې غربت را روان دی او نیستي پسې را روانه چې دی د رزق بې قدري کوي دا د رزق بې قدري ده دا بوچړي چې په درستخوان پاتې شي په خپله هم خورئ او بچو ته م وایه دا بوچړي روچتوه دا خورئ په دې الله د بنده رزق سیوا کوي دا بنده به نه غریب کیږي تاسو به لیدلي ډېر مالدار به م داسې لیدلي چې اچانک غریبانان شي ډېره نیستي پې راشي دا دوی د رزق بې قدري وکړي هسې دا درستخوانونه داسې نولی په غولي کې او برنډو کې هر ځای ورکره کور کې بوچړي پراتی دا د رزق بې قدري وکړي نه الله ترې نه هغه رزق والي او بله وجه یې لیکلې ده د رزق د پراخۍ دپاره او د مالدارۍ دپاره چې وی کم سړی نفلي صدقې ډېرې ورکوي صدقه چې کم سړی ورکوي دی به الله نه غریب کوي ښه کم لاس چې په صدقه عادت شو چې دی صدقه ورکوي دې کس سره به الله هر ټیم پیسې ساتي او دی به یې بل نه ورکوي الله به دې داسې حالت ته نه پاتې کوي چې دله به یې بل ورکوي نه ورکون کې لاس الله اغستون کې نه جوړي چې کم سړی نفلی صدقات ورکوي زکاتونه نه زکات خو پتا د الله حق دی خو به ته ورکوي چې ور دی که نه هغې کې پتا ثواب دی ونه ګټو چې الله به اجر درکړي خطا فرض ادا که د ګناه نه خلاص شولې نو مونږ چې زکات ورکو نو لوی کار مونږ وایو چې وکړو چېرته او ټول کلي کې مشهوره کو زکات ورکوما زکات په ورکې که نه دی ورکو نو الله به دې نیسي دا مال نه به دې مار جوړ شوی دی وښکو ته به دې نښتې خوري به دې زکات خو چې ورکې نو صرف ذمه دې خلاصه شوله د زکات نه علاوه نورې نفلي صدقې چې څوک کوي نو وی الله به دا سړی مالدار کي او همیشه به دې ورکوونکی جوړ شي چې کم سړی سخي دی به الله نه غریب کوي ښه حدیث مبارک کې راځي دا سخاوت چې دی سخیتوب دا په جنت کې یوه ونه ده نو چې کم او دنیا ته یې څانګې راغلي دي نو کم سړی چې سخي وي نو د هغې سخاوت د ونې یوه څانګه نیولې ده چې هغه څانګه یې ونیوله نو هغه ونه په کوم ځای کې ده په جنت کې نو دی به جنت ته ځي سخي سړی الله ته نږدې دی مخلوق ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی او بخیل سړی د مخلوق نه لرې دی د الله نه لرې دی او د جنت نم لرې دی او دوزخ ته نږدې دی سخي سړی نو چې کم دا بخیل سړی
نو چې کم سړی صدقه ډیره ورکوي الله به دې نه غریب کوي الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د لاس ورکوونکی وي دا به اغوستونکی کیږي نه چې کله دې نفلي صدقې ورکوي دا ډیر ښه صفت دی دا ځان کې پیدا کو غریب کیږي به نه دا بنده چې کله دې نفلي صدقات ورکوي دا 15 وجې لیکلي دي د مالدارۍ او د غربت د ختمولو دپاره نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نصیحت کو نو ماته وی علیک بتقوى الله بس تقوا اختیار کړه الله نه یریږه قلت ما ورته وی د الله حبیب زدنی نور راته پسې لږ سیوا وکړه نور نصیحت راته وکړه وی نبی علیہ السلام راته وی چې علیک بتلاوت القرآن یو د الله نه یریږه او یو د قرآن تلاوت شروع که فإنه د قرآن تلاوت شروع که فإنه نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء د الله نه یریږه ما ورته وی چې نور نصیحت راته وکړه نو وی چې د قرآن تلاوت کوه دا په ځمکه کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده ځمکه کې نور دی مخې ته به دې